الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون مخی یرا بیان کړه اور توحید نه د انکار انجام د آخرت آغا بیان شو وسواجا د جهنم د تلو ذکر کړي شاغا د داعی د دعوت نه فائدہ نه غسل تو قرآن دعوت رد کولو تو قرآن کریم آواز تو قرآن مجید دعوت آغا رد کولو خپلهم داغین بندیدل او نور هم داغین بندول دا ذریعہ دا ہلاکت او دا تباہی وګرځیدا دا ذریعہ وګرځیدا دا ہلاکت او دا تباہی د دی چې کله دی د قران کریم کامیابی په دنیا کې او یا په آخرت کې وي دي بیا باندې ارمانونه شروع کی خواب کیا ہو جب چھوڑیا چپ گئی کھیت ہو سے صفائدہ چمانلو میدانو باغ وقت کے قرآن کریم نہ مانا نبیا بارمانو کی دا زورنا ذکر کئی انکار دا قرآن کریم باندے کلا چې د انسان یو طرف ته د ځمکې اشیاء ته کوک شي او پاغي باندې مطمئن شي او د نظریه او فکر آغا د تعصب شي یو طرف کلک راونی وی نو د دلایل د میدان او د فطرت ته رسیدونه محروم شي بیا دې په یو طریقه باندې دلایل رد کړي او ځان په حق باندې غني کاغه د ډلبازۍ تعصب راشي آیا سړی ډلباز شي
چې ویني په حق نو صرف هغه ډله ویني بل څه نه ویني که بچا باندې د پلار نیکو د تقلید او د وطنی او قومي ثقافت غلبه راشي نو د هغه ویني بل څه نه ویني او چا د خواهشاتو غلبه راشي دا هغه نظریه او سوچ خواهشاتو ګرځي هغه طرف ته میلان کوي سی عالم لګیاوي یو حق پرست لګیاوي دا الله رب العزت آیاتنا دلائل هغه ورته بیانوي دے باغی بانی نو پوئیگی یعنی دزان دا پویا کول اراده نکئی ویمونگ چی سراسل کردی دی دا حق تی زمونگ دا بل چاگی تا ضرورت نشتا کاغذ رہا دلائل خیوتا مخامخ داغی حقانیت دا تنخ کارکی گی آغای چه اوری او وینی ہے نو پا نظریات جدال نکے پا نظریات انابت یعنی دا آغای چه اوری نو پا دینیت اوری چه زبدار رد کوما سنگا او دا دی جواب بسنگا کوم چه دا چا نیت داوی چې څوک دلایل بیانې ماتا زبر ددا دلیل رد کوما څنګه او دلبه جواب څنګه ورکوم نو هغه د قران د دلایلونه او د فرض د بیان نه فائدہ نشي اغسته داغه نه فائدہ نشي اغستله یو سړی کې انابت ته او طلب ده چې وکما حق خبره ز پوښوم نو دا به قبلوم او منم به هغه تعالی حق کار کوي قبل کونو شبهات وی او بزرگونو باندې د باطل داعیان وی او چې کله یو سړی کې د حق طلبي هغه تعالی رب العزت حق کار کوي ادي وجنا ادب دادي چې مجادلانه سوچ ختمول بکار دی مجادلانه فکر ختمول بکار دی چې څوک کوم سوئی نو داغي جواب په ذهن کې جوړاوا بس کاغار سوي او چې څوک کومه خبره کوي نو بس هغه رات کوا او داغي جواب جوړاو هغه به حق دلایل پیش کی او ته ولګي جواب به جوړای نو چې کله دا سوچي مجادلانه دې کدا حق بیان ووري
ادله فائدہ نه ور کوي کده تا کارشي بالکل دله فائدہ نه ور کوي که ایس دلیل تی جوړ نشي او ایس جواب تی جوړ نشي دا یو جوابي دا مړه زړې خبرې دي ان هذا الا اساطير الاولين دا وزړې خبرې دي مړه پدې باندې خپل کی خسوړ کی او د حق دلائل اغرد کی نتیجه دا شي چې ډبل مجرم شي د کردار نه نور خلقم فائدہ والی او غیم بیا نه مني یاره پلان کې خان نه مني نو موږ هم نه منو پلان کې نه مني نو موږ هم نه منو او د خپلم فساد او عناد دريږي او منی نه نوم د ځان مجرم شي او د بل مجرم شي نتیجه علاقات راغی چې مرچکه خوري خلبره ترخیږي خدای په خپل علاقات کویږي نه ځان تباہ کو خپل انسانیت چې ونه هغه تباہ کو دغه د باطن سترګې وړاندې کړې او چې کوم روحانیت جانب نو هغه تباہ کو بیا به ارمان کوي خو خوار بتیر وي وامنهم من يستمع اليك او زنه د دینه غدي چې وګ دي تا خدا صرف ظاهری وګ دی انابت پکې نشتا انابت نشتا طلب نشتا لکه سورۃ یونس کې الله رب العزت دې تکانوي آیت نمبر 42 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون دسړه کانوي منل نه کوي سورۃ بنی اسرائیل کې الله رب العزت وایي چې نیت غلط ده نانو عالمو بما يستمعون نانو عالمو آیت نمبر 47 و 50 نانو عالمو بما يستمعون به اذ يستمعون اليك ما تبتدا دا غنیت چری وقت دیتا تا چتا دا کم نیت باندې وقت دی ما ته معلوم دی باغ وقتی چری وقت دیتا تا او دیوی جرگا نظر ابن حارثو ولید و زنین ابو سفیان و ابو جالو دا نبی علیہ السلام تلاوت تا او درس ته غوږ کې خودو چې غوږ کې خودو بیا یو بل سره تفسیره کولا وې دادې سوې نظر وتویل وایسم اعتبادی خبرې نه دي خوځاړې خبرې دي او دروغ وی لګیا دي ابو سفیان او توي دروغ نه وای وی دروغ نه وای او زړې خبرې نه دي ابو جال او توي پستا خبره صحیح نه ده او نظر خبره صحیح ده نو بدی نیت باندې چې غوا کېږي شرط کوم به څنګه رات کوم به څنګه او بدی نیت باندې غوا کېږي
چې زما د میشن سره میشن برابر دی او کنه دی زما پروګرام سره پروګرام برابر دی او کنه دی که برابرۍ نو به منم که برابر نی رات به کم دا خو نیت نه دی نو دا سم مفاد پرستی الله رب العزت وای چې دای بنیتی کولا بار بار انکار کو نو ما د طاقتونه واغستل وجعلنا على قلوبهم اكنه او ګرځولې مې دي پزړونو د دی باندې پردي ايفقهوه د پویدلو د دې قران مجید نا من ايفقهوه د پویدو د قران نه به پردي دي لکه بقره کیو ختم الله على قلوبهم پزړونو باندې مور راغله ده پزړونو باندې مور راغی او زړونه یې بند شو یعنی دا بار بار انکار یو مریض له دوايي ورکاو هغه وای نه تو دا اوس کا چونډي باندې کی وای نه الګا اوس کا نه زینس کما او دوائی ارتاو کی لازمی نتیجہ دا چې بیماری به زیات کیږي قرآن د زړونو علاج او شفاء لما فی الصدور چې دې مریضانو راتکاو او نه کول نه زنس کم نه زنس کم او قران کریم نه مانو نو اخر زړه باندې شو مرض زیات شو وجعلنا على قلوبهم اكنه او ګرځولې مې پښونو دی باندې پردي د پویدلو د قران مجید نام وفي اذان موقرا او په وګونو د دې کې کوواله یعنی قران به بد لګي او قران کریم आवाज آپ بد لګي لقب التترشی وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قران کریم ناوریدو او قران کریم مقابله کې چې کومه خبره وی هغه ناوریدي حق ناوریدو او باطل اوریدو رښتیا ناوریدل او دروغ اوریدل ما وګونه د دروغ عادت شو د زړه وګونه چېونو آی د دروغ عادت شو اده باطل سره عادت شو اوس وتا خپل باطل احکاری چې الله کتاب او حق څوک بیانوي اور اختیار سو کوئی نوې دې دروغ وای ارختونه وتا دروغجن خاري هغه باطل هغه پرس وتا باطل باندې ښکاری او چې کله هغه بیان کړي هغه خبره بیانوي نو دې داغه نه داسي کون دا خبره اورو د سره اورینا هو فی آذانهم وقرام او بغوگنو دده که ده درودواله کونواله کاندی تاق ده بیان نا ارس آوری قرآن ناوری وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ پسترګو باندې پردي دي وَيَرَوْا كُلَّ آيَةٍ او کووین دی هر یو دلیل خایات تخکارشی او دلیل و تخکارشی او پوشی بخبر باندی وَيَرَوْا كُلَّ آيَةٍ او کووین دی هر یو دلیل لا یؤمنو بیانو یقین نکی بدے باندے منی اینا ایمان پہ نراوڑی
زکه زد دې بکی عناد دې بکی تعصب دې بکی زدی او عنادی آپ خبر ازان نه پوهه کوي او کپو شنو رد کوي وینا ادا سندا چیز باندې نو یو باندې راولټي په مړه راځړې خبرې دي حتا اذا جاءوکا تر دې چراشی تا تا یجادلونک دې جګړه کوي تا سره یعنی استاد حق خبرو جواب کوي حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی الجدال فی القرآن کفر قرآن کریم کی جدال دا ناروا دی مطلب دو قرآن مقابلہ کفر دی آیات پیش شو حق پیش شو او تو آئی دی جواب بسنگا کوما دو قرآن جوابو نہ کئی دا الله د آیتونو جوابونه کوي نو دا جدال له او دا یو غلط سوچي چې چا دا جوړ شي چې زیم مکمل په حق ځانو د ښکاری سم پیغمبر او زمانه خلاف چې سړي نه دانا باطل لی نو چې کومه خبره راځي نو عارض کوي چې حق خبرم زین تراشی نو عارض کی نو داغه زین مجادله نوی او جدالی زین وی هر خبره د مناظری په نیت اوري هر خبره د مناظری په نیت اوري او جوابونه ولا ور کوي حتا تر دې پوره اذا جاءوکا یجادلونک مخکنا د دې انکارونه شروع چې تکذیب وکړو اول میراونو ثم انتم تمترون نبی ادوین نمبر کې فقط کذبوا بالحق شک پس زلال راغی گمراه شو نو گمراهی پسې استهزاء او جدال راغی یستهزئون یجادلونک نو چې استهزاء او جدال راغی وجعلنا علی قلوبهم اکننا نو مهر راغنو فاصلور مراتب مختلف ځایونو کې بیان شو اول شک شروع کو نبی نه منل شروع کړل نبی ټو کې مجادله شروع کړه نو نتیجه د مور شو د غلط عملونو غلطه نتیجه شو حتا اذا جاءوکا تر دې چې راشي تا خواطانو یجادلونک جګړه کوي مناظره کوي تا سره ان ستا خبره قبلې نه رد کوي او دار خبره جواب کوي یجادلونک چیز نی نور جواب جوړ نشي همړه راځي خبرې یقول الذين كفروا وایا کسان چې انکار کړل ان هذا الا اساطير الاولين نه دا مگر کسی د پخوانو اساطیر جمع د اسطوراتون دا او اسطوره کسی ته واقع تا یو مطلب دا دا قرآن سه حقائق نه دي خو صرف واقعات دي او قصص دي یعنی دا نظام زندگی نه ده چې دا ګینی د ژوند نظام دی دا قائد نه دي نظام نه دی او دا اخلاق نه دي دا د ژوند د تیرولو پروګرام نه دی صرف یو تاریخی کتاب دی اگر حواله لکنن بخاری ته وای چې دا تاریخی کتاب دی سبب قرآن ته وای زګاده کتاب
خپل لیکلي کتاب ته وایي چاغي کې اول د په نظریه چې سی هغه دی اولی بیا ر دویم داسي بیا ر دریمی دی وایي چې کاله زما په شان ته مصنف ته چې زه مصنف ما او کتاب لیکم نو الله رنداسي کتاب ولیکي داسي کتاب دی الله ولیکي نو دې باغی باندې دا اعتراض کوي دا غوسه کله به کې د سمودیانو ذکر راشيو کله د عادیانو راشي کله د فرعونیانو راشي نو دا حقایق ندي تاریخی واقعات دي دویم مطلب داو چې دا د پخوانو قصې دي یعنی پخوانی دور سره لګي او اوس مونږ سره نه لګي مونږه ترقی یافته یو د پخوانو په نسبت پخوانی بس پویدل دا غي ته چا دا خبره کولی انو صحیح و دا غي سره لګیدلې خو زمون دور سره دا مناسب نه دی مونږ ترقی یافته یو ایڈوانس یو مونږ لا ودا سي ترقی یافته نظام پکاري درم دا په خوانای قصې دي په خوا مونږ اوریدلو جانبیاو یا عالمان راغلیو هغه وی الله یو دیو قیامت حق ته او راضی با د مکه خبره کې الله یو دی قیامت حق ته راضی با تاسو سره قران نه لکه په خوانو چې کې مسلې کولې نو دې ما هغه مسلې کوي چې الله یو دی پیغمبر حق ومني قیامت حق ومني ان هذا الا اساطير الاولين دیو معنا اسطارتن دا جمع دا د اسطارتن او اسطارتن معنا دروغ دی دوی وای دا دروغ وای لکه د پخوانو ذاتیر و انبیاء دعوت امرات کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت امرات کو ان هذا الا اساطیر الاولین دا پخوانو دروغ دی نور انبیاء دا دروغ ویلو او سنیم دا دروغ وی نعوذ بالله یقول الذین کفروا وایا کسان چې انکار کړي ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر دروغ د پخوانو واخر دعوانا